په مخلوقاتو کې چې څومره مخلوقات دي دا به ټول د اسرائیل په واسطه باندې الله تعالی له دې څخه روح اخلي چې کله ټول مخلوقات له دې دنیا څخه فنا سي یو به جبرائیل فاتی یو به میکائیل فاتی یو به اسرائیل فاتی دا درې سره غټې فرشتې دي او څلورم به هغه فرشتې فاتی چې هغه الله تعالی په خپل عرش باندې مقرر کړي دي نو اسرائیل علیه السلام به الله تعالی ته امر وکړي چې ستا خو ټول مخلوقات ختم سوی دی صرف دغه درې مخلوقه فاته دي الله تعالی به اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړي چې ته جبرائیل او میکائیل ته هم حکم وکړه چې هغه هم له دنیا څخه وفات دي حضرت اسرائیل علیه السلام براسي جبرائیل او میکائیل علیه السلام ته به دا پیغام راوړي هغه به هم د الله تعالی په حکم باندې وفات سي بیا به الله تعالی اسرائیل ته ووایي من بقیه څوک فاته دی الله تعالی خو علم باندې لري له علم سره سره به له ده پوښتنه کوي اسرائیل به په جواب کې ورته وایي چې الله صرف د عرش ملائکه فاته دي چې تا پر عرش باندې مقررې کړي دي او یو زه فاته یم بل ته فاته یې چې هغه ذات چې الله الصمد چې هغه بې نیازه ذات دی له هغه څخه بیا څوک پوښتنه نشي کولی لم یلد ولم یولد او داسې ذات چې نه له ده څخه څوک زیږېدلی او نه دی له بل چا څخه پیدا سوی دی ولم یکن له کفوا احد او نه د ده په مثل باندې په دنیا کې څوک شته نو الله تعالی به امر ورته وکړي چې ته د عرش فرشتو ته هم حکم وکړه چې هغه هم وفات سي اسرائیل به د عرش فرشتو ته حکم وکړي هغه به هم د الله تعالی په حکم باندې وفات سي بیا به الله ورته وفرمایي چې اسرائیل من بقیه اوس څوک پاته دی اسرائیل به ورته فرمایي چې یو زه فاته یم او یو ته فاته یې او ته خو داسې ذات یې چې پر تا باندې فنا نه راځي ځکه الله تعالی فرمایي کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام ټول شان به فنا کیږي یوازې به ذات ته الله تعالی پاتې نو الله تعالی به اسرائیل علیه السلام ته وایي چې ای اسرائیل ته خو هم زما یو مخلوق یې او ما چې د کوم شي دپاره ته پیدا کړی وې هغه خدمت تا تر خپله ځایه پورې ورسوئ نو اوس زما په حکم باندې ته هم له دنیا څخه فنا سه نو د الله تعالی په حکم باندې به اسرائیل هم له دنیا څخه ځي چې کله اسرائیل ولاړی په دنیا کې خو یو څوک هم نسو فاته الله تعالی به په دې وخت کې اعلان وکړي لمن الملک اليوم نن باچهي د چا ده په دې جواب ورکولو کې خو یو څوک هم نسته ولې خو څوک شته نه صرف د الله تعالی ذات پاته دی نو الله تعالی به په جواب کې ووایي لله الواحد القهار نن صرف الله تعالی فاته دی داسې الله تعالی چې هغه واحد ذات دی او داسې الله چې هغه قهار دی هغه غالبه دی نن د یو چا باچهي هم نشته په دنیا کې په اسرائیل باندې په جبرائیل باندې په میکائیل باندې او د عرش په فرشتو باندې لا هم مرګ راتلونکی دی نو په مخلوقاتو کې یو څوک هم نه فاتېږي صرف به د الله تعالی ذات پاته